أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ما ولنام محمد گوهر نواز دا لکی مروت نه تعلق ساتم او لسم جماعت امتحان ما وسوار کړه. ټاپک دا اسم اور مصدر کا فرق. نن به موږ سبق ته اسم او مصدر په فرق باندې یو. موږ اسم دینه مخ چې ویلا چې اسم چشه دا اسم چشته وای اسم موږ چیرته استعمالو، یعنی اسم په باره د موږ تفصیلی خبره موږ د مخ علم النحو چې وکړله. اوس موږ سره اول درې شیان وو، یو اسم، یو فعل، یو حرف. نو اسم په باره چې موږ خبره علم النحو چې وکړله، یعنی اسم موږ سره وکړه کمپلیټلی وصله. هغه نه بعد اوس موږ سره فعل شروع کېږي. اوس څرنګه چې موږ اسم له حرکت او اعراب نه شروع کړه و، دغسې به موږ فعل اسم او مصدر نه به موږ فعل شروع کوو. پوه شلو؟ اوس اول موږ اسم وایي چې اسم جشته ورته وایي. د هر شی چې څه شی دی هغه چې کوم نام دی هغه ته ورته وایي اسم. بیا نامونه اوس په دوه قسمه راځي، یو یې ذاتي نام او یو یې صفاتي نام. دې په باره چې موږ تفصیلي خبر کړی، خو بیا هم زه پاور پلی په واخلم. ذاتی نام چې وي ذات پر استعمالي، یعنی یو ذات پر منصوب صلاحیه، او صفاتی نام چې عادي ذات او صفات ښکاره کوي. لکه ذاتی نام د موږ سره الله، هغه نه بعد د صفاتی نام د موږ سره رحمان، یعنی دا رحم کوونکی ده. او دا رحم کوونکی چې د ذاتی یعنی د ذات ولې صفات ده، او دا چې اصله دا د صفاتی نام صلی الله علیه. اوس اسم باره چې موږ نور خبر نه کوو. اوس موږ راځو مصدر ته چې مصدر څه شی دی. اوس کله موږ یو اسم په کار چې راولو بیا دې ته وایي مصدر. یعنی لکه زه ما سره یو اسم ده، مثال تو کتاب واخلم، کتاب ما سره یو اسم ده. اوس دا کار چې راوله، یعنی کار چې داسې راوله چې کتاب ویل، کتاب کا پڑھنا. اوس دا کتاب ویل چې دا ویل دا اسم دی په کار چې راوسته بیا دې ته وایي مصدر. اوس دا ویل چې سلل ویل چې دی چې په زمانه نه وي، یعنی زمانه به نه د بچشاولې چې دا یا حال ده یا مستقبل ده یا ماضي ده، دا به دا نه وي بچشاولې. او زمانه چې کومه ده، یعنی د حال که مستقبل ده که فعل، هغه به دې نه اخذ کوي، ته بچشاولې به نه وي، خو ته بیا دې نه باسې. لکه موږ سره یو مثال ده رزقن. اوس رزقن چې یعنی رزق، اوس رزق چې ته فعل چې کوم دا به ته دې نه باسې، فعل دی چې ستا نه ده. اوس موږ دا مصدر او اسم مکمل نه ده، زه صرف دلته یو دوه خبرې نوره پسې کوم. اسم پہچان موږ ویل چې اسم پہچان یا به الف لام یا به تنوین، خو معروف پہچان تنوین ده، او مصدر ول پہچان تنوین ده. پوه شلې؟ خو پیژنې بیا به څه شي چې اسم به بس یو عام اسم به وي، خو مصدر چې ده دا به شی دا به اسم به د کار چې راوړی. صحیح سله؟ اوس اسم وایي مصدر چې ده، مصدر به فعل سره تعلق ساتي، او اسم خو دا اسم و دا ځان ته یعنی یو ګوشي ټاپک وي. اوس موږ سره مصدر مثال ده، موږ سره یو یعنی صفاتی نام رزق دینا، یعنی دا الله پاک ولیو صفات ده. رزق دینا، رزق ورکول الله پاک و صفاتی نام. اوس ته دا مصدر جوړوي، نو دا به ته شکې رزقان چې شاسله دا مصدر سه. هغه نه بعد موږ سره بل هغه ده کانا خوړل. اوس خوړل چې دی دا خو اصل چې کانا خوراک ده. اوس خوراک چې اصل چې سالن مړی نور چې کوم شیان ته ور اخکوي، خو چونکې چې دا موږ سره مصدر ده، خو چې ته دې نه فعل ورباسې به دا کا یا اردو کې به مونږ مصدر په دې پیژنو چې مصدر آخر د به نون الف نه راغلی، او عربي کې هم مونږ وویله چې عربي کې به دې په آخر کې تنوین راغلی. اوس کانا خوراک نه به اوس ته فعل څرنګه ورباسې کا یا وی خواړه، لا کای گا خوري بیا داسې به ته دې نه شه ورباسې فعل به ورنه ورباسې. دا موږ اسم او مصدر مکمل سه. هغه نه بعد دا ماده او وزن.
ماده او وزن چې شاده یعنی فعل نه مخکې به ته ماده زده کوې او وزن به زده کوې هغه نه بعد به بیا فعل وایي چې فعل چې شاده نو ماده چې ده ذخیره الفاظ ته واخیستل ښه ډېر الفاظ ته واخیستل هغه چې اوس چې تا سره کوم یو مشترک لفظ چې تا سره کوم راشي هغه به ماده وي یعنی لکه ما واخیستم دا علم معلوم تعلیم علامه وغیره وغیره ډېر حروف په دا سره دي اوس دغه واړه چې کوم مشترک دی هغه علم چې دی ټولو چې مشترک ده اوس علم چې سله دا د ذخیره الفاظ د مشترک سره هغه علم چې سله دا ماده سله دا ذخیره الفاظ و مشترک ذخیره الفاظ د موږ کام انتشار وباسه علم چې سله ماده سله دا ماده داسې ده که نه لکه موږ ریاضي چې وایو 1 2 3 4 3 2 3 7 8 اوس درې سره کو چې موږ سره کامن چې شاده مشترک موږ سره شاده 3 دی دغسې چې دا الفاظ چې کوم دي دغه چې کوم دغسې مشترک یې ان ټولو الفاظو چې دغسې وي لکه دا معلوم ده تعلیم ده دې ټولو چې علم ده اوس دا علم چې اصله دا ماده اصله صحیح اصله ماده چې دا به هر یو ټکی به ګوشي وایي لکه دا علم موږ سره ماده راغله اوس په دا درې سره علم چې درې حروف دي درې سره به ګوشي لیکي عین لام میم پوه شلې هغه نه بعد دا ماده چې دا به بېمعنی چې معنی به نه لري لکه ته عین لام میم وایي دا هېڅ معنی نه لري صحیح اصله هغه نه بعد دا چې چوره دا ماده چې چوره حروف نه جوړي دا واړه به ګوشي بیا وایي یعنې دا ته د علم نسې ویله هر یو به وایي عین لام میم که بل یو هسې بل ته واخله کافاره واړه به ګوشي وایي او دو چې کوم ترتیب ده هغه به حال ساتي یعنې ترتیب بیا هغسې برقرار ساتي که ترتیب دی بدلوله ټول سیستم بدلیږي لکه دا عین لام میم ده اصل چې هسې که دا مثال دا کړه عین میم لام بیا به دې نه جوړ شي عمل بیا عمل نه بیا ماده بدله سله چې بیا ماده بدله سه نوره واړه ذخیره الفاظ به بدل راځي لکه عمل اعمال عملیات دغه به بیا ورنه راځي دا وسله ماده اوس د موږ سره وزن به دغسې خو وزن چې کوم د آبا ګډه به یې لیکې عین لام میم غوندې به نه لیکې بلکې ګډه به دغسې به یې لیکې صحیح اصله هغه نه بعد وزن به موږ د هغه چې ورسره که نه ماده دا بېمعنی وه چې معنی یې نه لرله وزن چې دا به معنی لري با معنی به معنی به لري لکه علم چې دا یوه معنی لري اوس عربي چې درې اوزانونه دي درې وزنونه دي د عربي دانانو یا د عربي چې کوم ادیبان دي یو درې وزنونه جوړ کړي دي چې هغه باندې موږ د ټول عربي ژبې چې کوم افعال دي هغه موږ په چک کوو هغه چې اولنۍ فعله ده دویم فاعله ده دریم ده فعوله دا فا او لام اولنۍ اخرنۍ دا به دوه سره زبر را روي دا منځنۍ عین چې ده دا به زبر راړي زیر به راړي او پیش به راړي چې په دو په وزن باندې کوم یو فعل راځي هغه فعل ماضي لکه په فعل باندې موږ اصل چې یو هغه را راویو فعل ضربه اوس ضربه به شی دا به فعل ماضي ځکه چې دا په چیش په وزن راغله فعل په وزن باندې راغله دا موږ ولنن دا دوه ټاپکان اوس اسم او مصدر چې فرق او ماضي او وزن چې جزاکم الله خیر